مونږ تاسو ټول غواړو چې زموږ دعاګانې دې قبول شي. د هر چا په زړه باندې بلا شی ارمانونه دي او د هر چا بلا شی ضرورتونه دي، خو مونږ ته وخت نه معلوم چې په کوم وخت کې مونږ دا دعاګانې وکړو. بس یو وخت راشي لاس اوچت کوو، بس وایو دعاګانې مو نه قبلېږي. مایوسه شو، مه مایوسه کېږئ. الله جل شانه وخت په وخت باندې مونږ او تاسو ته موقع راکوي چې مونږ تاسو د الله نه وغواړو، الله جل شانه یې مونږ ته راکړي. نو دا نن د جمعې ورځ ده، په دې ورځ باندې الله جل شانه موږ او تاسو یو موقع یو وخت داسې راکړی دی چې په دې کې الله وایي تاسو زما نه دعاګانې وغواړئ، زه به یې درته قبول کړم. تاسو خپل ضرورتونه رامخې ته کوئ، زه به درته خپل ضرورتونه پوره کړم. تاسو خپل ګناهونه ما ته رامخې ته کوئ، په هغې باندې پښمانتیا استغفار وکړئ، زه به یې درته معاف کړم. نو اوس هغه کوم وخت دی؟ ستاسو ضرورتونه شته، تاسو دعاګانې غواړئ، هغه وخت درته زه ښیم. دعا کول ستاسو کار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د جمعې په ورځ یو وخت یو ساعت داسې دی چې په دې کې الله جل شانه د خپلو بندګانو دعاګانې قبلوي. هغه وخت کوم وخت دی؟ وروسته پکې علماو ډېرې زیاتې قصې کړي، تقریبا 40 اقوال دي پکې، خو بیا هم مه خفه کېږئ. تاسو به وایئ چې 40 اقوال دي، اوس موږ پکې کوم وخت راونیسو؟ بعضې وایي چې دا د سهار وخت دی، بعضې وایي د اشراق وخت دی، بعضې وایي د خطبې وخت دی، بعضې وایي د مازدیګر وخت دی، بعضې وایي د ماښام. خو ډېرې زیاتې قصې دي پکې، د علماو پکې ډېر لوی اختلاف دی په دې کې. خو زه به تاسو ته هغه وخت وښایم چې په هغې باندې اکثر علما متفق دي. هغه کوم وخت دی؟ هغه بالکل د مازدیګر وخت دی. مازدیګر وخت څنګه دی؟ کله چې تاسو د مازدیګر مونځ وکړو، د هغې نه پس په ذکر اذکار کې ځان مشغول کړئ، لږ وخت الله ته ورکئ. د هغې نه پس چې کله د مازدیګر وخت په ختمېدلو شو او د ماښام وخت رانږدې شو، تقریبا 15-20 منټه وخت پاتې شو ماښام ته، په دغه وخت کې تاسو یا الله یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو لاس اوچت کړئ، دا ذکر کوئ. د دې سره سره تاسو لاس اوچت کړئ، د خپل رب نه دعا وغواړئ. ستاسو چې څه ضرورتونه دي، ستاسو چې څه حاجات دي، څه ضروریات دي، څه بیماری دي، څه تکلیفونه دي، دا ټول الله ته ورمخې ته کوي، الله جل شانه به درته قبول کړي. خو داسې نه چې تاسو نن جمعه دا کار وکړئ، دعا قبول نه شي، بیا وایئ چې یاره دا کار هم ونه شو. نه، الله جل شانه ته استقامت ډېر زیات خوښ دی. دا جمعه یې موکه، بله یې موکه، بله یې موکه، په یوه نه یوه جمعه به الله جل شانه دعا قبوله کړي، خوشحاله به بیا ګرځئ. نو دا ځان ته یو روټین جوړ کړئ. نور هم په حدیث مبارکو کې وختونه راغلي دي چې په دې وخت کې دعا قبلېږي، په هغې به انشاءالله په بله ویډیو کې بیا زه راځم. خو نن د جمعې ورځ ده، نن دا کار وکړئ انشاءالله العظیم. الله جل شانه به مو ټولې دعاګانې قبول کړي. الله دې زموږ او ستاسو ټول حاجات ضرورت د خپلو غیبي خزانو نه پوره کړي، ګناهونه هم دې الله معاف کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.